ان شاء الله چند خبرې د تصوف په حق کې وکاو، بیا به ان شاء الله نور هم پکې په مزه دغه موضوع به مخکې بوزو. تصوف ویل کېږي ستا د تصوف معنا چې څونه اولیاء صلحا بزرگان دین تیر شوي دي، هر د الله ولی د خپل مقام مطابق د تصوف تعریف کړی دی. لکه رساله قشیریه کې سیدنا رویم بن احمد رحمت الله تعالی علیه نه پوښتنه کیږي چې تصوف څه ته ویل کیږي. هغه مبارک ورته فرمایي چې تصوف دې ته ویل کیږي چې خپل ځان خپل رب په مرضی باندې پرېښودل، چې رب ما سره سم کوي بس ما ته منظوره ده، بدا تصوف ته. دغه رنګي شیخ جنید بغدادي مبارک رحمت الله تعالی علیه نه پوښتنه وشوه چې تصوف څه ته ویل کیږي. هغه مبارک ورته فرمایي چې د الله نه بغیر بل چا سره تعلق نه ساتل دا تصوف دی بس. دغه رنګي حضرت شیخ جنید بغدادي مبارک رحمت الله علیه په یو بل موقع باندې هم فرمایل چې تصوف ویل کېږي دې ته چې تا نه بد اخلاق وځي، اخلاق رذیله تا نه وځي او اخلاق حمیده ښکلي اخلاق پتا کې دننه راشي، نو دې ته تصوف ویل کېږي. دغه رنګي حضرت شیخ الاسلام زکریا انصاری رحمت الله تعالی علیه فرمای پر رساله قشیریه کې چې تصوف یو داسې علم دی چې دې سره پیژندل شي هغه حالات چې هغې سره صفاواله د نفسونو راځي، یعنی انسان تزکیه وسره کیږي او ظاهر اور باطن پی جوړیږي او انسان ته پی سعادت ابدی حاصلېږي، یعنی د نفس تزکیه پکې کیږي. دارنګ حضرت شیخ احمد زروق رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې تصوف یو داسې علم دی چې دی کې د زړه اصلاح کیږي او دا زړه د الله نه بغیر هر څه د پاره پکې خالی کیږي، دیتا تصوف ویل کیږي. دغه رنګي صوفیاء کرام یو بل تعریف هم کړی دی چې فرمایي هو علم تعرف به احوال تزکیة النفس وتصفیة القلب وتعمیر الظاهر والباطن. چې تعریف د تصوف دا دی چې تصوف یو داسې علم دی چې دې سره تزکیه نفس حاصلېږي، تزکیه قلب چې کوم دی ور سره حاصلېږي او د ظاهر او د باطن چې کوم دی ښکلی تعمیر پکې کېږي. لنیل السعادت الابدی د پاره د دې چې انسان ته د دواړو جهانو کامیابی حاصل شي، ان ستا ظاهر هم پکې ښکلی کېږي او ستا پکې باطن هم ښکلی کېږي او ستا تزکیه قلب تاسو تزکیه نفس هم پکې کېږي او ستا تصفیه قلب د زړه صفایي هم پکې کېږي، دې ته تصوف ویل کېږي. تصوف ته یو صوفي دی، صوفي چې کوم انسان تصوف ترالو نو دته بیا صوفي ویل کېږي سواد سره. صوفي څه ته ویل کېږي؟ حضرت شیخ ابو الحسن قناد رحمت الله تعالی علیه نه پوښتنه یو کس کوي چې حضرت صاحب صوفي څه ته ویل کېږي؟ نو ورته یو فرمایل چې صوفي هغه شخص ته ویل کېږي چې هر ټیم د الله تعالی د حقوقو د پاره د عبادت د پاره تیار ناست وي، بس هر ټیم د الله تعالی د عبادت د پاره د الله تعالی چې په د باندې کوم حقوق دي دې د پاره د هر ټیم تیار ناست وي، دې ته صوفي ویل کېږي. اوس والله د معافي وکړي
په منامه باندې اسی صوفي وي، نه مونځ شته نه روژه شته، لوی لوی سړی به پریښي وي او رب ته به چېرته سجده ونه لګي. ګورئ نه دا صوفي نه دی، ګورئ دا ملحد دی، د حق لارې نه اوړېدلی دی. ګورئ د حق لارې نه اوړېدلی دی. دغرنګې حضرت شیخ ابو نصر سراج توسی رحمت الله تعالی علیه نه پوښتنه وشوه چې حضرت صاحب صوفي څه ته ویل کېږي؟ هغه مبارک ورته فرمایي صوفي هغه شخص ته ویل کېږي چې الله تعالی د ټولو مخلوقاتو نه ښه پیژني او د الله تعالی د احکام او علم هغه حاصل وي، او کوم علم چې هغه ته حاصل دی په هغې باندې پوره عمل کوي، او د الله تعالی په احکاماتو باندې داسې ثابت قدمۍ سره عمل کوي چې د خپل عمل په وجه باندې الله تعالی نه داسې یو فیض او برکات د الله تعالی د جانب ورته حاصل شي چې دی په هغې کې بیا فنا شي، تصوف د شپږو الفاظو نه حاصل شوی دی. ګورئ شپږ قسمه الفاظ دي. صوفیه کرام فرمایي چې تصوف حاصل شوی دی د اصوفانه. اصوفا ویل کېږي صفایي ته، پاکیزګي ته. نیو شی ظاهرا هم ښکلی کول او باطنا هم ښکلی کول. ظاهر او باطن د هر قسمه آلودګۍ نه، د خیرې نه پاکول چې کوم دی دا تصوف دی. ګورئ څنګه چې ته ظاهر ښکلی کې، پټکی دی په سر دی، ګیره دی د حضور علیه الصلاة والسلام دا ښکلی سنت دی په مخ دی، سپین لباس دی، نو د دې نه زیاده به چې کوم دی د خپل باطن هم ښکلی کې. ګورئ دا نه چې په ظاهره د ښکلی لباس دی او باطن د ټول غرق او تباه دی. ګورئ بغض د حسد نه د سینه ډکه ده، تکبر نه د سینه ډکه ده، د شهرت خواهش لري، د مال خواهش لري، بل سپکول غواړي، خپل چې کوم درې درانه غواړي، نو دا ته متصوف نه، صوفي نه. ګورئ ځکه خو حضرت داتا گنج بخش رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې تصوف دا دی چې ستا په زړه کې د حق د پاره چې کوم دی تمنا پراته وي، او د حق خلاف چې څو خبره کوي، د حق خلاف که څو خبره کوي، د هغې خلاف چې کوم دی ستا په زړه کې خفګان راځي، دغه تصوف دی. ګورئ دغه تصوف دی. دغه رنګې تصوف حاصل دی د اصوفونه. اصوفو ویل کېږي څه ته؟ محبت ته، دوستۍ ته ویل کېږي. محبت او دوستۍ کې اخلاص کولو ته ویل کېږي. یعنی انسان داسې اخلاص او محبت سره چا سره دوستي وکړي چې هر ټایم بس داغه په خیال او خاطر کې هماغه شخص وي. ګورئ نو د اصوفونه مراد بیا څه شول؟ نو تصوف یو داسې لار ده چې دې کې دا صوفي د دنیا هم طلبګار نه وي. ګورئ دنیا هم طلبګار نه وي، دنیا هم خواهش نه لري، او د آخرت د جزا او د چې کوم دی هم طلب نه لري، دی صرف طالب مولا وي. ګورئ دی صرف طالب مولا وي. ګورئ بس دی وایي چې زما دی بس رب خپل شي. ګورئ بس نه د دنیا خواهشات لري، نه د دنیا د نعمتونو خواهشات لري، او نه آخرت کې چې کوم نعمتونه د دغې طلب لري. دی وایي چې بس زما یو طلب دی، هغه صرف طالب مولا یم، بس چې زما د رب خپل شي. لکه حضرت رابعه بصری مبارکه رحمت الله تعالی علیها دی مبارک معنی ورځ د وجد کیف تاریخ مبارکه د خلوت خانه نه بهر تشریف وروړي، او په یو لاس کې ورسره وبدي او په بل لاس کې ورسره اور دی. یو خادم ته نه تپوس کوي بیبي خیر شه،
ولې داسې جلال کې راووتې. دغه مبارک ورته فرمایي چې خلکو تجارت شروع کړی دی. د خادم ورته فرمایي بی بی څه تجارت شروع کړی دی؟ وی خلک د دوزخ د یری عبادت کوي او د جنت په طلب کې عبادت کوي. دا خو تجارت دی وي چې دا واخله او دا راکا. نه زم په دې اور باندې چې کوم دی که رب طاقت راکو نو دا جنت پې سوځومه چې خلک به د جنت دپاره عبادت نه کوي او که خدای راله طاقت راکو نو په دې اوبو باندې دا د اور د جهنم سوځو دا ختمومه چې د اور د جهنم مړ کم د خلکو زړه به بس بیا د جهنم د یری آرام شي. نو خلک به صرف او صرف د الله تعالی د رضا دپاره بیا عبادت کوي. الله تعالی وی د دې لایق دی چې موږ د دې عبادت وکړو د رب. نو دا هغه اصفو دی چې په محبت کې او په دوستۍ کې اخلاص دی. ګوري دغه رنګي تصوف حاصل شوی دی د صوف نه. صوف ویل کېږي وړی ته. په قرون اولا کې د اسلام په اوله زمانه کې به چې څونه صوفیه کرامو هغوی به د صوف لباس اچولو. د صوف د وړی لباس پې اچولو او وړی لباس پې داسې اچولو چې اکثر به د دې چیلی یا د چیلی د ویښتونه چې کوم لباس جوړ شي او کلک لباس په هغه به چې کوم دی د دغه صوفیه کرامو په وجود مبارک باندې و. دغه رنګې د وړی لباس نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم اچولی دی. ګوره لکه انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ورځ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو غلام دعوت قبول کو. وی مبارک په یو خر مبارک باندې تشریف فرما شو حضور علیه السلام مبارک او په هغه ورځ باندې مو قتل چې د حضور علیه السلام د وړی لباس مبارک چې کوم دی په وجود مبارک باندې. دغه رنګي حضرت عیسی علیه السلام مبارک هم د وړی لباس چولې دی. لکه عیسی علیه السلام مبارک به فرمایي لباسی الصوف و شعاری الخوف. لباس زما صوف ته او نخمی د الله یاره ده. د الله نه ډېر یاریږم. بیری روحا یو کوې دی د مدینه منورې په خوا کې دی. الله دې موږ ټولو ته بیا بیا وښیي. اویا انبیاء کرامو تی اوبس کلی دي 70 انبیاء کرامو. هغه بیری روحا ته چې څونه انبیاء کرام راغلي دي شیخ شهاب الدین سهروردی سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې د هغه ټولو 70 انبیاء کرامو په وجود مبارک باندې د وړی لباسو. گویا چې دا تصوف د ډیر وخت نه را روان دی. ګوره دا تصوف سو اوسنه ایجاد نه دی. ګوره د امام مسلم سے مبارک رحمت الله علیه چې دا کوم مسلم شریف کتاب لیکلی دی. د امام بخاری سے مبارک رحمت الله علیه چې دا بخاری شریف لیکلی دی. امام ترمذی سے مبارک چې دا ترمذی شریف لیکلی دی. د دینه مخکې په تصوف باندې کتابونه لیکلی شوي دي. ګوره ښه د دینه مخکې د بخاری شریف د مسلم شریف د ترمذی شریف د ابن ماجه شریف د صحاح ستونه مخکې په تصوف باندې کتابونه موجود دي. ګوره نو دغه تصوف لفظ که د صوف نه حاصل شي نو صوف ویل کېږي د وړی لباس ته. او هغه وخت کې به بزرګان دینو دا د څه دپاره دا لباس اچولو. دې کې ډېره زیاته عاجزي پرته وه. دې کې ډېر زیاته انکساري پرته وه. نو دی به خپل رب ته عاجزي وړاندې کوله. دغه رنګې که تصوف د اصوفا نه حاصل شي. اصوفا ویل کېږي چبوترا. چبوترا ویل کېږي. چبوترا هغه صفا چې هغې کې صحابه کرامو د حضور علیه السلام مبارک نه احادیث مبارکان به زده کول.
چې د هغې تعداد 70 نه کم شوی نو او د 400 نه زیاده شوی نو. نو چې کومو خلکو کې د هغه صحابه کرامو اوصاف پراته وي نو هغه خلکو ته صوفي ویل کېږي، او چې کوم خلک د هغه صحابه کرامو په لار باندې رواني نو دې ته متصوف یا تصوف ویل کېږي. ګوره دارنګې تصوف که د اصوف نه حاصل شي، صوف ویل کېږي قطار ته. موږ د منزل لپاره چې کوم د صفونه برابر او دي ته صف ویل کېږي. نو د دغه په اعتبار سره تصوف کې چې څونه صوفیه کرام دي د دې زړونه د الله تعالی په دربار کې په اولین صف کې موجود دي. ګوره په قربانۍ کې د اولیاء کرامو د صوفیه کرامو د الله تعالی په دربار کې دا زړونه چې کوم دي دا په لومبي صف کې موجود دي. ګوره تصوف کی بنیادی اته خصوصیات تی. ګوره حضرت سید علی بن عثمان المعروف دادا گنجبخش مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمائی په کشف المحجوب کې چې د تصوف کی بنیادی اته خصوصیات دي. متصوف سړی به سخی وي سخی. ګوره چې کوم انسان صوفي دی د کې به سخاوت پروت دی او سخاوت کې به هم د الله رضا وي. ګوره خپل شهرت د پاره سخاوت پنه کوي. دغه رنګي صوفي کې به متصوف سړی کې به د الله رضا پرته وي. ګوره د الله رضا پر دی به د الله پر رضا باندې رضا وي. دغه رنګي دریم خصوصیت په پکې صبر ته کې به صبر پروت وي. څلورم خصوصیت اشاره، یعنی دی به بس خبرې ډېرې نه کوي. ګوره څلورم د پنځم نمبر غربت، فقیری، مسکین. کده ډېر مالدار وي خو په زړه به مسکین ځان ساتي. ګوره دارنګ شپږم نمبر ګدړي، یعنی لباس د صوفیه کرامو لباس په د په وجود باندې وي. ګوره اوم نمبر سیاحت، ته به ګرځي د اولیاء کرامو د صحابو د انبیاء کرامو مزاراتو ته د هغې چې کوم ځایونه دي د ناستې پاستې هغه ځایونو ته به ځي، سیاحت به کوي. ګورې اتم نمبر فقر، ځان بنه فقیر د الله تعالی یو فقیر به جوړوي. ګورې دغه تو خصوصیات په تصوف کې دي. ګوره او کدی کې یو خصوصیت هم پچا کې نه وي نو دا صوفي نه دی. ګوره دا ډومبه خصوصیت سخاوت دا په دې تصوف کې د کوم زینه رااله دی؟ دا د حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک دا جانب پکې رااله دی. ګوره ځکه چې حضرت ابراهیم علیه السلام د الله په لاره کې خزان پرېدا خپل بچي قرباني د پاره هم سملاستول. وګوره دغه سخاوت. وګوره دا رنګي د الله رضا دا پکې د کوم نبی د جانب راغلي د تصوف کې دا پکې د حضرت اسماعیل علیه السلام سنت دی. ګوره چې حضرت اسماعیل علیه السلام باندې د خپل ځان رااله، د خپل ځان پروا یې مونکړه او د رب پر رضا باندې رضا وساتله او خپل پلار مبارک حضرت ابراهیم علیه السلام ته سم لاستو. ګوره چې بابا چاړه راکاږه چې د رب حکم دی چاړه راکاږه زب همکا دی به د الله پر رضا باندې رضا ساتي. ګوره دریم نمبر صبر، صوفي به صبر کوي. ګوره جلدباز بنوي. ګوره دا صبر په تصوف کې د کم پیغمبر سنت دی. دا پکې د حضرت ایوب علیه السلام سنت دی. که په د باندې ډېر تکالیف راځي، که په د باندې ډېر مصائب راځي، خدای به برداشت کوي او صبر به کوي.
اشاره یې ډېر خبرې بنه کوي دا پکې د کم نبی سنت دي دا پکې د حضرت زکریا علیه السلام مبارک سنت دي ګوره چې الله تعالی او تو فرمایل الله تکلم الناس 3 ایام الا رمزا چې تب خبر نه کې خلکو سره مگر صرف په اشاره باندې نو اشاره باندې اکثریت زمونږه دغه سنت د زکریا علیه السلام چې مونږ پوره کوو بیا په چله کې پوره کوو ګوره په چله کې مونږ ډېر بیا خبرې نه کوو غربت دا پکې د کوم پیغمبر سنت دی دا پکې د حضرت سیدنا یحیی علیه السلام سنت دی ګوره چې هغه په خپل وطن کې به اوسېدو سره دی چې دی به مسافرو په شان به زندگی تیروله ګوره حضرت یحیی علیه السلام مبارک او خپل خاندان کې به موجود و خو د خپل خاندان نه به بیګانه و د الله په یاد کې به مست و ګوره د الله په یاد کې به مست و هر ټیم حضرت یحیی علیه السلام مبارک دارنګي لباس دا پکې د حضرت موسی علیه السلام سنت دي چې دی به د صوفیه کرامو لباس کومه طریقه د هغه لباس په خپل وجود باندې راولي ګوره سیاحت ګرځیدل دا په تصوف کې د چا سنت دي د حضرت عیسی علیه السلام سنت دي ګوره مبارک بتنها زندگی تیراوله حضرت عیسی علیہ السلام مبارک ګرځېدو به بس ډیر زیات اکثریت درویشان ما کتلی دي چې صرف ګرځي نن د خون پنجو بابا رحمت الله علیه دربار کې دی سبا د پیر بابا رحمت الله علیه دربار بل ورځ قلندر صاحب کې ناست دي بل ورځ کم صاحب سره دا د حضرت عیسی علیه السلام هغه سنت دی ګوره حضرت عیسی علیه السلام مبارک په ځان سره په سفر کې صرف 2 سيزونه ګرځول ګوره یو به پیالې ځان سره ګرځوله او یو به ګومنځ ځان سره ګرځوله یو شخص وکړو چې هغه دا دوانه لاسونه یو ځای کړي دي او بوس کې لګیا دي حضرت عیسی علیه السلام مبارک ځان سره فرمایل چې ګوره زما هم ټول لاسونه شته کنه او زه په پیالې باندې اعتماد کوم ا پیالې ځان نه لری لړاکا ا پیالې هم ځان نه ختمه کا بیا یو ټیم کې یو شخص وکړو چې هغه په خپل لاسونو باندې وختاړی لګیا دي نو هغه ګمون زم د ځان نه لری کا صرف 200 وخت په سفر باندې ګرځیدو او فقر پکې د کمی هستی د جانب په تصوف کې راغلي دي د چا سنت دي محسن کائنات فخر موجودات خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی ګوره چې الله تعالی د زمکه ټول چابیان حضور علیه السلام ته ورکړي وي ګوره خدای با وجود حضور علیه السلام تفکر جون خو کړي ګوره تفکر جون او د حضور علیه السلام دا فقر کم دا ګور اختیاریو ګوره ښا حضور علیه السلام خوښ کړي او پخپل ګوره د کله چې حضور علیه السلام مبارک ته د زمکو ټول اختیارات ورکړي شو نو رب ته فرمایل چې رب زیو درخواست کوبا رب ورته فرمایل وای زما حبیب څه درخواست کې وای زما دا خواهش ته چې یو ورځ د خرم او 2 ورځې د نخرم زما د فقیرای جون خوخته زما د فقیرای جون خوخته نو د حضور علیه السلام د فقر د جون چې کوم دی دا اختیاریو ګوره دغه رنګي په تصوف کې تصوف د 5 خبرو سیز دی دا خو خصوصیات شو په تصوف کې بس صوفي کې 5 سيزونه خامخاوي په دې معنی سلسله د قادری صاحبان سلسله د چشتی صاحبان سلسله د سهروردی صاحبان
او سلسله د نقشبندي مبارک صاحبان ټول متفق دي چې تصوف د 5 خبرو سیز دی. چای کډومبه اخلاص فی النیت. صوفی با په هر عمل کې اخلاص ساتي. ګوره اخلاص دې بر ریاکاری نه ځان لري ساتي. ګوره کوشش پکای چې د په هر عمل کې د خدای رضا پرته وي. ګوره د خودنې د پاره به عمل نه کوي. ګوره چې ماته د خلک ډیر لوی بزرګ او درویش وي د په هر عمل کې به د خدای رضا پرته وي. ګوره دارنګي صوفی با په قرآن او په سنت باندې عمل کوي. ګوره که د قرآن او د سنتو علم ورتنی وي بل عالم نه بزان وي چې هغه هم د شریعت او د طریقت خاوند سړی وي. ګوره بیا ادب عالم نه ممزان نه وي چې نه د حضور علی السلام با ادب مؤدب عالم وي. ګوره داغه نه بزان وي. نو د قرآن او د سنتو په تابعدارۍ کې با د جون تیرې. ګوره دا د سلور سلسله دا صاحبان پر دې باندې متفق دي. ګوره اوس کو درته یو صوفي سړی وای نام نهاد صوفي مړه منځونه پکې سکے او پټکې پکې سلوه اجت سده او نفلون هم لاته کې د دې پکې اجت سده نه. دا د تصوف خلاف روان دی. ګوره دا د صوفیا کرام په خپل د دې درس را کوي ته. ګوره چې د قرآن او د سنتو تابعداري وکړي. ګوره تصوف د 5 خبرو سیز دی. ګوره دا رنګي دریم نمبر عمل صالح تقوا پرهیزګاری بچ کم دی اختیارې. ګوره کم اوامر دي د الله د جانب هغه پوره کې او چې کم نهي دي هغه نه بزان ساتي. ګوره په فرایض او واجبات او په سنت او په مستحبات باندې به عمل کې. ګوره دا رنګي سلورم نمبر خلق حسن خسته اخلاق په ساتي. ګوره هر څوک به د ځان نه بهتر غني. ګوره هر چاته به عزت ورکه چاته به سپک نه ګوري. دا ځان کې به کم نه عاجزي راولي. خنده پیشانۍ سره به خلکو سره ملاويږي. د محبت ماحول به جوړي هر ځای کې نفرت په نه خوري. ګوره دغه تصوف ته. ګوره او سلورم نمبر 5 نمبر سلامت صدر خپل سینه سلامت ساتل. د سنه سلامت ساتل د غلنا غل ولکیږي کینینا بغضنا حسدنا تکبرنا فحش خیالاتنا فحش سوچوننا د نفس خواهشاتنا د مال د هوسنا د مرتبو د هوسنا د شهرت د هوسنا خپل د سینه محفوظ ساتل. ګوره سلامت صدر ورته ویل کی. صوفیا کرام فرمایي چې دا 5 خبره با خامخا چې کوم دی صوفي کې دا موجود دي. ګوره او حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې په صوفي کې به 12 خبره خامخا موجود دي. دا ټول موږ لپاره هدایت یو خبرې دي د رهنمای یو خبرې دي. شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې په صوفي کې به 12 خبره خامخا موجود دي او 12 واړو خبرو کې چې یو خبرم کموانو دا صوفي نه دی. او کو 12 واړو خبرو کې ټول واړه د کې پوره وي 12 واړه پوره وي د کې وای دا د مسند د شیخیت د پاره قابل له او د خپل مرشد پټکې پسر کی. بس شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه فرمای چړومبه صفت په صوفی کې سوي دی بس ستار العیوب ستار العیوب څنګه چې دو صفت او پکې د الله تعالی وی. شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه فرمای څنګه چې الله تعالی ستار العیوب دی د خلکو په عیبونو باندې پردی اچي دی به هم چې کوم دی
د دغه پردو مظهر ځان ګرځي په خلکو باندې به پردې اچي ګوره د خلکو حیا به ناخلي ګوره د الله دا صفت په پاکستان کې راوړي ګوره دویم غفار الذنوب الله تعالی غفار الذنوب د خلکو ته د ګناونو معافي کوي دیبم دا صفت ځان کې راوړي کده سره چا زیاته وکړو د چا حق والو دی به د الله رضا د پاره معاف کوي ګوره حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه په مخ کې با که چا د غي د ذات پورې سه بيدبیو کا د غي ذات اقدس پورې چا سه بيدبیو کا نو حضرت غوث پاک سے مبارک به ما ټیم معاف کړو خو نه د قران او د حدیثو مبارکانو خلاف عمل به چوکو غوث پاک سے مبارک یا به جلال کې راتلو یا به جلال کې راتلو نو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې دو صفات او پکې د الله وي چې ستار العیوب وي صوفي سره او غفار الذنوب وي دو صفات او پکې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ګوره شفیق پموی او رفیق پمی ګوره شفیق په مطلب څه دی د هر چا سره شفقت سره مخاله راځي محبت سره به مخاله راځي نفرتونه به نه خوري او رفیق به یو دی به بهترین دوست وي د چا کور به نه رواني چاله به کندې نه ګوري بهترین دوست به بهترین پیربوي به ګوره د بل پیربوي باندې به خپکی رفیق په بهترین دا دو صفات او پکې وې د حضور علی السلام مبارک موجود دي دو صفات او پکې د سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک موجود دي دی به صادق وي او مصدق په وی ګوره صادق مطلب څه دی چې دی بر اختیار وي ګوره د دروغ خوبونه بم نه بیانې د دروغ کشفونه بم نه بیانې د دروغ مشاهده بم نه بیانې نه صادق پوي چې سیلی دلی دي هغه بیانې ګنې اول خدا هغه بیانولو حاجت نشته چې تاسو لیدل اعلان سره کې خپل ځان پورې خاص کا که اعلان کې نو بیا به رسوا کېږي ګور خرابېږي نو صادق پوي صوفي سړی ګوره او مصدق پوي د رښتیا او خبرو تصدیق پکې ګوره چې په خپل ذات باندې څه خبره راشي دی به د رښتیا خبرې تصدیق کوي چې بالکل دا خبره ټیک ده دا غلطه ده نو دا دو صفات پکې د سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک موجود وی ګوره دو صفات پکې د سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ موجود وی ګوره هغه کوم صفات دي امر بالمعروف ونهي عن المنکر دا مونږ نه کوو ګوره خپل کور کې مونږ دا نه کوو خپل معاشره کې دا نه کوو امر بالمعروف د نیکي حکم کول خپل بچی ته وایا راځه زوی د مانځه ټیم د مزدزو خپل رور ته خپل کشر ته خپل خورای ته خپل واره ته راځه د مانځه ټیم دی راځه زم د پیر سے مجلس لازم راځه زوی چې ما سره بل تلاړ شي درود شریف وای ذکر وکاو د امر بالمعروف ته کا ونهي عن المنکر د بدین خلق منع کول تا چرته بد کارو لیدلو اول کوشش وکا چې په لاس منع کی په زبان منع کی کله دې وست نیوی حدیث مبارک راځي په زړه کې بیا بد وګڼه چې دا خنه کوي لګی دي نو دغه دو صفات په صوفي کې موجود وي امر بالمعروف پکای خپل ذکر هم اغسته دي د خپل شیخ او مرشد نه نور ته به امر کوي راځي امام ذکر اغسته دي راځي تاسو هم ذکر واخلئ خلق به د ګنا نه منع کوي ګوره دا صفات د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک دي ګوره دو صفات او پکې د سیدنا عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ موجود هغه مبارک صفات کوم کو
چې سیدنا عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ به د شپې تلاوت کول او رب ته به جړل ګوره صوفي سړی به د شپې تلاوتونه کوي فیسبوک کې به نه کوي ګوره په موبایلو کې به نه اخته په واتس اپ کې په یوټیوب باندې په انسټاګرام باندې نور چې کومه غند بلاګانی دي په دې کې به نه اخته صوفي سړی سره دا نامناسب دي دی به رب ته ودرېږي جاړي به رب ته دی به د حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ سنت باندې عمل کوي چې څونه قرآن ورته یاد دی هغه به نفلو کې وی لګیا دی او دروازه به سخاوت کوي د خپل وس مطابق د خپل وس مطابق به دروازه سخاوت کوي دا د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ سنت دی د شپې تلاوت کول رب ته جړاګانې کول او دروازه سخاوت کول دا د صوفیه کرامو کار دی ښا او دو صفات و پکې د سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک وي هغه صفات کم یو دي حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک بهترین عالم هغه صفت د علم بزان کې دی راولي ګوره پوهه به حاصلوي که دی عالم نه دی علماو نه بزان پوي مشایخ نه بزان پوي چرته غلط نشم چرته دا سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک په دغه سنت باندې به عمل کوي ځان به پوي ګوره او بل صفت دا سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک شجاع بوي بهادر بوي ګوره بے غیرت مرید بنوي ګوره بهادر بوي حق خبره بکي لباسي بنه کوي منافقت بنه کوي نیغه خبره بکي بس دا د سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک دو سنت باندې عمل کوي چې علم به حاصلوي ځان به پیایي او دی به بهادر وي بهادر دانه چې په ناجایز باندې د خلکو ته مینې چینې کی نه په حق باندې د سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ په شان به ځان کې بهادری راولي چې د بدر جنگ په موقع باندې تقریبا 25 یا 24 کسان سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ په خپل پاک لاسونو باندې مردار کړي ګوري د بدر جنگ په موقع باندې هغه شان بهادری بزان کې راولي تو علی چې غوي داغه په زندګۍ دی عمل سونه کړي دي هغه چرته مبارک تهجد نه دي قضا کړي مبارک پر رب ته جړاګانې کولې دا ګیره مبارک به رب ته وسیله کوله او دا سیو د ماشومان په شان به پزما کلو غړېدو دا سي د الله یا رب په تاریخ وی و سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک باندې چې کله په مانځ کې حمله وشو نو د مونږ فکر ورسره چې جمع وشو کو نه شو جمع بل مرګري ورکا کور نکړه هغه د زخمونو حالت کې د مونږ فکر وسره ته په کټ کې پروت دی د علی چې غوي مزله نه زی لګیای و زما حضرت علی صاحب سره محبت ته ناداتا کې غټ منافقت پروت ته ګوره الله تعالی دې مونږ ټول په تصوف باندې پوي کې ګوره تصوف یو ډېر بهترین لار ده د تصوف آسان تعریف دا زده کوي تاسو نه څوک تاسو کې تصوف فلکی کې څه ده وېزان کې خو خوینه پیدا کول او بد خوینه ځان او باسل دا تصوف دی بس بد عادتونه ځان او باسل او ښه عادتونه ځان کې راوستل دا تصوف دی بس اوس چې څونه بد عادتونه ما کې دي هغه د موت ځان نو باسو د خپل مرشد د خپل شیخ د فیض بتا ته څنګه پته لګي چې دنه ماته څه خیر ملو شوی دی کنه دی کستا عادتونو کې خواله راغله دی نه تو پیشه
چې د شیخ نه ماته خیر ملو شوی دی ماته فیض ملو شوی دی زه چې راغلی وم دې مرشد ته نو زما په مخ باندې ګیره نه وه دته مې چې لاس کې خودلو زما په مخ ګیره راله زه چې راغلی وم ما موز نه پیژندو موز به مې کله کولو کله به مې نه کولو خو چې کله مې د دې مرشد په لاس کې خودلو 15 وخته موز خو پرېږده اوس تهجد ګزار یم ښه چې کله زه د مبارک ته راغلی وم نو ما به د حضور د سنتو خلاف عملونه کول د سنتو پابندي مې نه کوله خو چې دې مبارک سره مې نسبت رالو د حضور هر سنت پوره کومه لکه دغه فیض دی فیض دا نه دی چې ته دیوالونه بس والوځوه که په الوتو کې کمال وی نو دا ماشي به ټول د کمال نه ډک وګورې ماشي خو پېژنې که ماشي به ټول د کمال نه ډک که د اوبو د پاسه ګرځېدل کمال وی نو دا لرګی ګیاره د اوبو د پاسه روان وي لرګی دا کمال نه دی اصل شی استقامت په شریعت او په طریقت ته ګوره تصوف د کراماتو نوم نه دی ګوره تصوف د واقعاتو نوم نه دی ګوره تصوف د دې نوم نه دی تصوف چې کم دی ځان نه د انانیت او باسلو نوم دی ځان نه د انانیت او باسلو نوم دی ګوره دا مې نه ده مې دا ځان نه وباسل چې دا ما نه او تاسو نه ووتو که نه نو بیا به زما او ستاسو د زړه د انټینې برابر شي خپلو شیوخو ته بیا به راته سګنلې را شروع شي ګوره موږ کې دا مې پروت دی انانیت را کې پروت دی نو دا انانیت په ما وباسو زما د شهرت وي او زما د نوم وي زم زما مریدان دي ډیر وي عالم وای چې زما شاګردان دي ډیر وي بل وای چې نه زما د پیسې ډیر وي بل وای زما د دولت ډیر وي بل وای زما د اولاد ډیر وي بل وای زما د بنگله خسته وي بل وای زما د جامه خولي وي بل وای زما د پیزار خولي وي زما او زما دا زما چې دا تا نووتو ته کامل درویش ګوره بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې د تصوف ډومبای پوړای داسه د عاجزی ده ځان عاجزه کا رب بدل داسې چتواله در کې چې ستا خیال خاطر کې بملی ګوره خو ته عاجزی د خدای رضا ده پاره ګوره بعض خلک عاجزی مخ په هر څه پیګول خیره د صاحب دعا برکت ده بعض خلک عاجزی د ریاکاری د پارم کوي ګوره عاجزی د ریاکاری د پارم کوي نه عاجزی د خدای رضا د پاره وکا چې د رب د جانب را تډیر خیر ملو شي الله تعالی دې مونږ ټول صحیح متصوفین جوړ کی ان شاء الله را روان جمعه تک جند خیرو نو د تصوف په باره کې به خبره کوو چې آیا د تصوف د شریعت خلاف ته او کنه د شریعت موافق ته د بعض خلکو ذهن کې دغه یو خبره پرته ده چې تصوف بیل شیز دی او شریعت بیل شیز دی نو ان شاء الله را روان جمعه ته به په دې باندې خبره کوو چې آیا تصوف او شریعت د لازم او ملزوم دي کنه دا بیل شیزونه دي واخر دعوانا الحمدلله